बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम तासु ګورئ خیبر نیوز اور زیم هما خان او زیم نعیم الله یوسف زی لومبه یو نظر پسر لیکونو حکومت سره د کرونا هیڅ حکمت عملی نشته که ټایګر فورس جوړ کړی شو نو د هغې کار به جنازې اوچتول وي د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي قومي اسمبلۍ ته وینا شاهد خاقان عباسي مطالبه کړې ده چې حکومت د عوام ته وضاحت وکړي چې سمارټ لاک ډاون څه ته وایي یو وزیر وایي چې د نیویارک گورنر د پاکستان پر سمارټ لاک ډاون غواړي قوم د مشکلاتو سره مخ دی او حکومت په 18 آئینی ترمیم پسې نښتې کرونا د تاریخ یو لوی چیلنج دی قومي اسمبلۍ ته د وزیر تعلیم شفقت محمود وینا ویلي دي چې اپوزیشن د مزدورکاره طبقې لپاره سوچ نه کوي تنقید کول آسان دي اپوزیشن د تنقید په ځای حکومت ته تجاویز ورکړي شفقت محمود مطابق د پاکستان صورتحال د نورو ملکونو نه مختلف دی د امریکې په شان ملک کې هم خلک په سړکونو راوتي او د لاک ډاون ختمولو مطالبه یې کړي لاک ډاون د معیشت سره دپاره نقصان دی د نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اجلاس نه پس چیئرمین این ڈی ایم اے لیفټیننټ جنرل محمد افضل میډیا ته بریفنګ ورکړی ویلي دي چې موږ اسلام آباد کې د 300 بسترو کرنټینا سینټر جوړولو ټاسک مکمل کړو د چین نه طبي سامان 11 جازونه راغلي مارچ میاشت کې سرجیکل ماسک ملاویدل هم ګران وو اوس صورتحال کې ډیره بهتري راغلې ده سپریم کورټ پیښور های کورټ د فوجي عدالتونو نه سزا یافته خلک رها کولو نه ودرولو د عدالت عظما دوه کسیزه بینچ د کیس سماعت په موقع ویلي چې سزا یافته کسانو کیسز غیر معمولی دي ضمانتونو سره به غټ نقصان وشي پیښور های کورټ په میرټ د کیس سماعت جاری ساتي البته چاله د عبوري ضمانت هم نه ورکوي وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار د چینو تحقیقاتي کمیشن په وړاندې حاضر شوی او کمیشن ته تحریري جواب ورکړی ویلي دي چې د شوګر فیکټري ایکټ لاندې د غنو کټای عمل د 13 نومبر نه شروع کول پکار وي ولې د شوګر میلز مالکانو په وخت د غنو کټای شروع نکړه او زمیندارو راته احتجاج شروع کړو روستو د کال 2018 په سلورم د دسمبر باندې ای سی سی د چینو د ایکسپورټ کولو مشروط اجازت ورکړو پاکستان کې د کرونا وایرس حملو کې تیزی راغلی ده په تیر 40 غنټو کې 2255 تازه کیسونه رپورټ شوي چې ورسره په ملک کې د کرونا کیسونو ټوله شمیره 40,316 ته رسیدلې ده تیر شوه روز دوران کرونا له وجې نور 11 مریضان په حق رسیدلي دي د مړو شمیره 919 ته رسیدلې ده 8812 کسان د کرونا نه صحتیاب شوي هم دي خیبر پختونخوا کې تیر شوه روز دوران نور 140 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی چې ورسره په صوبه کې د متاثره کسانو شمیره 15020 رسیدلې ده محکمه صحت مطابق دې دوران لس نور مریضان هم په حق رسیدلې صوبه کې د مړو شمیره 259 ته رسیدلې ده کرونا وایرس کې مبتلا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر دویم ټیسټ نیگیټیو راغلو په ټویټر خپل بیان کې اسد قیصر ویلي چې الحمدلله زما دویم کرونا ټیسټ منفي راغلی دی د بچو رپورټ به مې سبا پورې راشي زه د هغه ټولو خلکو خو شکرګزار یم چې زما د روغ صحت لپاره دعاګانې غوښتې دي این ڈی ایم اے د خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر هسپتالونو لپاره طبي سامان ولیږلو نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي وایي چې پختونخوا ته لیږلی شوي سامان کې 52,000 فیس ماسک 25,000 N95 ماسک او 11,000 حفاظتي سوټ شامل دي د اوږدې وقفې نفس د پخواني صدر آصف علي زرداري بیان مخې ته راغلی قمر زمان کای را سره ټلیفونیک خبرو کې آصف زرداري ویلي چې حکومت د کرونا سره جنگېدو په ځای د اپوزیشن سره په جګړه دی حکمرانان غواړي چې د صوبو مالیاتي اختیارات راکم کړي عمران خان هم د پرویز مشرف په لار روان دی راتلونکي وخت کې به ډیر ګران وي قوم ته د اتحاد ضرورت دی د دنیا مختلف ملکونو کې کرونا حملې جاری دي مختلف ملکونو کې نور د زرو نه سیوا کسان د کرونا په وجه مړه شوي چې ورسره ټوله دنیا کې د مړو شمیره 2,93,000 نه اوړېدلې ده
تیر شوا روز دوران شپږ زره نه سیوا د کرونا نوي کیسونه هم ریپورټ شوي او په ټوله دنیا کې د کرونا نه متاثره خلکو شمیره 43,63,000 نه سیوا شوې ده. سعودي عرب کې به د اختر په مقام مکمل کرفیو وي. د مملکت السعود اعلان ویل کېږي چې 23 مئی نه تر 20 مئی پورې به سعودي عرب کې کرفیو وي. مکه مکرمه کې 40 غنټې کرفیو برقرار ده. باقي ښارونو کې سعودیان سهار 9 نه تر مازدیګر 5 بجو پورې خپل کاروبارونه کولی شي. نوبل انعام یافتہ ملالا یوسفزئی هم افغانستان کې په دهشتګردۍ ټویټ کړی وایي چې په کابل او ننګرهار کې د ترهګرۍ وحشیانه حملو او پکې د ښځو او ماشومانو په وجه نه ډېره دردېدلی یم. زه د دې حملو په کلکه مذمت کوم. ملاله د متحده قومونو د کرونا وبا دوران د ډزبندۍ د اپیل د ملاتړ هم کړی. افغانستان کې د تیرې ورځې خونړۍ پیښو وروستو نن د ټول ملک فضا غمجنه وه. د کابل او ننګرهار ترهګرۍ پیښو شهیدان خاورې ته سپارلی شوي. خلک په دغه وحشیانه واقعاتو باندې ویر کوي. صدر اشرف غني افغان ځواکونو ته د ورانکارو په ضد جارحانه کاروایانو کولو حکم کړی دی. اشرف غني ویلي چې افغان فورسز د وس د دفاعي په ځای جارحانه پوزیشن اختیار کړي. حکومت سره د کرونا متعلق هیڅ حکمت عملی نشته. د لیګي رهنما شاهد خاقان عباسي قومي اسمبلۍ ته وینا عباسي په حکومت سخت ټکونه کړي دي. مطالبه یې کړې ده چې موږ ته دې وویلی شي چې سمارټ لاک ډاون څه ته وایي. یو وزیر وایي چې د نیویارک گورنر د پاکستان پرنګ سمارټ لاک ډاون کول غواړي. په قوم څه دي او حکمرانان په 18 آئینی ترمیم پسې نښتي دي. وزیر اعظم دې ووایي چې اشرافیه څوک دي. کرونا د تاریخ لوی چیلنج دی. اور یہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ایک وزیر صاحب نے بتایا 40,000 ٹیسٹ ہم یومیہ کر رہے ہیں. پرسوں اس ہاؤس کے فلور پر وزیر خارجہ نے ان کو ذرا معافی کرتے ہیں وزیر خارجہ ان کو پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی 20,000 ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اور ایشیا میں ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہے. ساؤتھ ایشیا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے مجھے کم از کم پتہ نہیں ہے. لیکن ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ 11,800 ٹیسٹ میں سے اور اس میں شوقیہ ٹیسٹ بھی شامل ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شوقیہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ جو ممبر ہاؤس میں آئے گا ٹیسٹ کرا کر آئے گا. آپ کو اس بات کا پتہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ چوتھے وزیر آج بولے ہیں. طریقہ ہاؤس کا یہ ہوتا ہے حکومت پالیسی سٹیٹمنٹ دیتی ہے اپوزیشن بات کرتی ہے حکومت وائنڈ اپ کرتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ہاؤس کا. اگر آپ نے ہاؤس چلانا ہے اس کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے تو پھر یہ طریقہ اپنائیں. جنہوں نے 11 مارچ کو اسی ہاؤس میں کہا تھا پاکستان میں کوئی کرونا کا مسئلہ نہیں ہے آپ ریکارڈ منگا کر دیکھ لیں. تو جب یہاں سے بات ہوگی تکلیف آپ کو ہوئی ہے کیونکہ تنقید ہوگی. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی. ہم نے نہیں کہا کہ کوئی شوگر چینی میں پیسے بنا گیا کھا گیا. ہم نہیں کہتے. لیکن یہ تو حق دیں کہ بات تو کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. قومی اسمبلی ته خطاب کې وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود ویلي دي چې تنقید کوونکي دې ووایي چې هغوی چېرته د دهاړي مارو لپاره سوچ کړی. د پاکستان صورتحال د نورو ملکونو نه مختلف دی. امریکې په شان ملک هم خلک په سړکونو راوتلي او د لاک ډاون ختمولو مطالبه کوي. لاک ډاون د معیشت لپاره سراسر نقصان و. دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے. ہم نے ان حالات کے اندر جو اپنے مخصوص حالات ہیں ان میں ہم نے اپنا سفر جو ہے اس کو کیسے طے کرنا ہے. ہم نے کن چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے کن چیزوں کو ہم نے وقتی طور پہ اسے پشت ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے کہ بہت سارے مشکل حالات کے باوجود ہمارے ملک میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ پھیلاؤ اس حد تک نہیں ہے کہ جس حد تک مختلف ممالک جو دنیا میں ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. پرائم منسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیماری کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بیماری جو ہے اس کو ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کرے اور لاک ڈاؤن کیے ہم نے. اور ہم نے جتنے تعلیمی ادارے تھے وہ سارے بند کر دیے جتنی شادی ہال تھے ٹرانسپورٹ سب کچھ بند کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ایک ہمارا سوچ یہ تھی کہ اگر ہم نے معیشت کے لیے کچھ نہ کیا اگر ہم نے وہ لوگوں کے لیے روزگار کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی برے ہوں گے.
چیئرمین این ڈی ایم اے لیفټیننټ جنرال محمد افضل میډیا ته بریفینګ ورکړی دی او ویلي دي چې موږ اسلام آباد کې د 300 بسترو قرنطینه سنټر جوړولو ټاسک مکمل کړو د چین نه طبي سامان نه ډک 11 جازونه راغلي دي مارچ میاشت کې سرجیکل ماسک میلاوېدل هم ګران وو اوس صورتحال کې ډېره بهتري راغلی ده ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں لیکن میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا میرا کام تھا ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنا اور ہارڈ ویئر کیا ہے ٹیسٹ کرنے والی مشینیں وی ٹی ایمز سویبز ٹیسٹ کرنے والی انجیکشنز یا ری ایکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ اور اس کے باقی لوازمات مہیا کرنا میرا کام تھا وہ صوبوں کو بڑی مقدار میں دے دیے گئے ہیں ان صوبوں کو بھی جہاں پہ یہ فیلنگ ہے کہ ان کو کم دیے گئے ہیں تقریباً 20 سے 25,000 ری ایکشنز ان کے پاس ابھی بھی جتنے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں ان سے زیادہ ہیں یہ کیپیسٹی جو ہے اس کو صوبوں کو بہت ڈیلیبریٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے ہمارے پاس ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف 5 لیبارٹریز تھیں 14 مارچ کو آپ کے پاس 14 ہی لیبارٹریز تھیں اور الحمدللہ آج 70 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ابھی آج کل ایوریج 11,500 پونے 12,000 کی ہو رہی ہے اس کو بڑے آرام سے اوپر کیا جا سکتا ہے اور میں صوبوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو وہ اپنے لاجسٹک سسٹم کو دیکھیں سیمپل لینے کے طریقہ کار کو دیکھیں تاکہ اس کیپیسٹی کو اس لیول پہ لایا جا سکے کہ یہ ہو سکے خبرونو سلسله روانه د نیوز بلټن کې دلته وخت شوی دی د وړې شانتې دمې موږ سره اوسئ پېښور های کورټ لخوا د فوجي عدالتونو نه د سزا یافته قیدیانو د خوشي کولو معامله سپریم کورټ او پېښور های کورټ د سزا یافته ملزمانو په ضمانت د خوشي کولو نه ودرولې دی سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې پېښور های کورټ ته عبوري ضمانت احکامات هم نه جاري کوي او په میرټ ته د مقدمو سماعت جاري ساتي سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ جسټس مشیر عالم او جسټس قاضي امین فوجي عدالتونو نه سزا یافته ملزمان په ضمانت خوشي کولو حوالې سره د کیس سماعت کړی دی اټارني جنرال د سماعت په موقع ویلي دي چې دا معمول کیس نه دی او په دې مقدمو کې ضمانتونو سره به ناقابل تلافي نقصان ورسي د دغه ملزمانو د گرفتارۍ لپاره یو شمېر خلکو د خپل ژوند قربانیانې ورکړي دي سپریم کورټ دلایل اورېدو وروستو حکم کړی دی چې پېښور های کورټ دی د ملټري کورټس نه سزا یافته ملزمان نه خوشي کوي او نه دی د هغوی عبوري ضمانت احکامات جاری کوي سپریم کورټ دا هم ویلي دي چې پېښور های کورټ ته د مقدمو په میرټ باندې سماعت جاري وساتي جسټس مشیر عالم ویلي دي که چېرې سپریم کورټ پېښور های کورټ ته ضمانتونو نه منع کوي نو دا به یو غلط روایت وي ځکه چې بیا به هر څوک د های کورټ خلاف سپریم کورټ ته راځي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان پوسټ ملازمینو پنشن فنډ په حواله اجلاس شوی دی چې پکې وزیر اعظم د پاکستان پوسټ پنشن فنډ قیام اصولي منظوري ورکړې ده پاکستان پوسٹ پینشن فنڈ پر حوالہ اجلاس کے وزیر مواصلات مراد سعید وزیر منصوبہ بندی اسد عمر مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین سیکریٹری خزانہ نوید کامران بلوچ ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ محمد اخلاق رانا او نور اعلیٰ آفیسران شریک وہ اجلاس ویلے شو چې پاکستان پوسٹ بجٹ اخراجات تقریباً 40% حصہ پینشن باندې مشتمل ده چې پکې وخت سره سره اضافه کیږي اجلاس تو ویلے شو چې وزیر اعظم با ہدایات سره ملیشیا پینشن ماڈل پشان پاکستان پوسٹ پینشن فنڈ قیام تجویز پیش شوی بو چې دې سره با حکومت باندې پینشن بوج کې کمی راشي او انتظام به هم ورسره بهتر شي وزیر اعظم عمران خان د تجویز اصولی منظوری ورکړي او وزارت خزانه وزارت مواصلات سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ باندې مشتمل کمیٹی جوړه کړي چې پاکستان پوسٹ پینشن فنڈ قیام په حواله انتظام او جامع طریقہ کار تفصیلات دې د حتمی منظورۍ لپاره کابینې ته وړاندې کړي
وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار د چینو تحقیقاتي کمیشن په وړاندې حاضر شوی او کمیشن ته تحریري جواب ورکړی دی. ویلي دی چې د شوګر فیکټري ایکټ لاندې د غنو کټای عمل د 13 نومبر نه شروع کول پکار وو، ولې د شوګر میلز مالکانو په وخت د غنو کټای شروع نکړه او زمیندارو راته احتجاج شروع کړو. وروستو د کال 2018 په 4 دسمبر باندې ACC د چینو ایکسپورټ کولو مشروط اجازت ورکړو. وزیر اعلی پنجاب تحقیقاتي کمیشن ته جمع کړي خپل رپورټ کې ویلي دي چې د چینو د سبسډي حوالې سره لومړی میټینګ په 2 اکتوبر کال 2018 کې شوی وو او د سبسډي منظوري به په 29 دسمبر کال 2018 کې بهاولپور کې شوی وه. د کابینې په غونډه کې د ورکړې شوي عثمان بزدار ویلي دي چې تحریري دستاویزاتو کې د شوګر فیکټري ایکټ لاندې د غنو کټای عمل د 13 نومبر نه شروع کول پکار وو، ولې د شوګر میلز مالکانو په وخت د غنو کټای شروع نکړه او زمیندارو راته احتجاج شروع کړو او د حالات قابو کولو لپاره مې په 4 وزیرانو مشتمله کمیټي جوړه کړه چې د زمیندارو او میل مالکانو سره مذاکرات وکړي. وزیر اعلی پنجاب په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د کمیټۍ د سفارشاتو په رڼا کې د هغې وخت وزیر خزانه اسد عمر ته مې خط ولیکو چې د مالکانو او زمیندارو ترمنځ معامله حل کړي. عثمان بزدار مخکې لیکلي دي چې د کال 2018 په 4 دسمبر باندې د ACC د 1 ملیون ټن چینو د ایکسپورټ کولو مشروط اجازت ورکړو، خو شرط پکې دا و چې هر یوه صوبه به د سبسډي تعین پخپله کوي. د افغانستان سرخار کابل او ننګرهار ولایت کې د ترهګرو بریدونو له وجې په حق رسیدلي کسان خاورو ته سپارل شوي دي او د پیښې په 2مه ورځ د دواړو سیمو فضا غمجنه ده. د دې حملې کې 38 نه سوا کسان مړه او 90 نه زیات جوبل شوي وو. کابل ښار کې د ماشومانو په هسپتال او ننګرهار ولایت کې د جنازې په مراسمو 13 ورځ حمله شوې وه. کابل هسپتال باندې شوې حمله کې د نوې زیږېدلې ماشومانو د هغوی میندو او هسپتال عملې بشمول 14 کسان په حق رسېدلي وو او 15 جوبل شوي وو. دغه رنګ ننګرهار ولایت کې په جنازه باندې شوې بمې چاودنه کې 40 کسان مړه او 88 جوبل شوي وو. متحده قومونو او د انساني حقوقو تنظیمونو بشمول په نړیوال کچ د ترهګرۍ د دې حملو په سختو ټکو کې مذمت کړی دی. د حملو په 2مه ورځ هم د کابل او ننګرهار فضا غمجنه ده او په حق رسېدلي کسان خپلو آبایي سیمو کې خاورو ته سپارلي شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل او ننګرهار ترهګرۍ پیښو غندنه کړې ده. خپل ویډیو بیان کې صدر اشرف غنی افغان ځواکونو ته حکم کړی دی چې نور د دفاعي پوزیشن نه وځي او د دښمن په ضد د عسکري عملیات پیل کړي. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو له جنگ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو عوامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع د هیوادوالو عوامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر نړیوالې ټولنې او په کابل کې یو شمیر سیاسي ډلو د کابل او جلال آباد د 13 ورځې حملو مذمت کړی دی او دا غیر انساني فعل ګرځولی دی. رفیق شهرزاد رپورټ په ګورو. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې 13 ورځ د کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې د دغه ولسوالۍ د محلي پولیسو د قومندان د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې د ننګرهار ولایت بېلابېلو روغتونونو ته 22 جسدونه او 133 ټپیان وړل شوي دي. د ننګرهار په مختلفو روغتونونو کې تر 133 ټپیان وروړل شوي دي چې زیاتره ټپیان یې د حوزوي روغتون یا سیمه ییز روغتون ته راوړل شوي وو. همداشان د شهیدانو تعداد په ټولو روغتونونو کې تر 22 پورې رسېږي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ملک قیس نور آغا د زوی د ولایتي شورا غړي عبدالله لالا خان ملکزي د جنازې لمونځ د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې ادا شو.
چې پکې ملکي او نظامي مسؤلینو او د ولس استازو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ملقیس نور آغا د افغان دولت نه د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د څېړلو غوښتنه کوي او وایي چې کافي اسناد او شواهد په لاس لري. هیله ورزونه دا ده چې دغه موضوع هررخیز د دې څېړنه زه غواړم ګوره ټول مدارک شواهد دلایل ټول را سره تکمیل دي یو انچ هم شاته نه زما ورسه یو انچ. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر د افغان دولت نه د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د څېړلو غوښتنه کوي او وایي چې باید پایلې له ولس سره شریکې شي. پرونی پخه کې موږ د ننګرهار وکیل شهید شو او د دغې څېړنې دپاره هم پکار ده چې هررخیزه وڅېړل شي تر څو دا یوه او دوه او درې او څلور پیښې دي په ننګرهار کې ډېرې پیښې دا شوي دي چې بیا وروسته نه څېړل کېږي او بیا نتایج ولس ته نه وړاندې کړل کېږي. د ننګرهار والي شاه محمود مخیل ډاډ ورکوي او وایي موږ به خپل هغه امنیتي او دفاعي قوتونه کوم پروګرامونه چې دي هغه به په خپل وخت عملي کوو او دا وطن دا سیمه به د جنګ میدان نه ګرځوو. ولس باندې مې همدا هیله ده چې د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو ملاتړ وکړي. د یادولو وړ ده د ننګرهار ولایت کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې د دغه ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګي برید د څېړلو دپاره د پلازمینې کابل نه د ملي امنیت شورا یو پلاوی راغله چې دا موضوع وڅېړي. دا به د څېړلو وروسته معلومه شي چې د دې تر شا د چا لاس دی. کمرمین ضمیر امید سره رفیق شیرزاد، خیبر نیوز. نوبل انعام یافته ملاله یوسفزۍ هم افغانستان کې په دهشت ګردۍ باندې ټویټ کړی دی. وایي چې په کابل او ننګرهار کې د ترهګرۍ وحشیانه حملو او پکې د بېوزلو ښځو او ماشومانو په وجنه ډېره دردېدلې یم. زه د دې حملو په کلک ټکو کې مذمت کوم. ملاله د متحده قومونو د کرونا وبا دوران د ډزبندۍ د اپیل ملاتړ هم کړی دی. 13 ورځ کابل او ننګرهار کې په بمي چاودنو باندې نوبل انعام یافته ملاله یوسفزۍ په پښتو کې ټویټ کړی. وایي چې په کابل او ننګرهار کې د ترهګرۍ شانه حملو او پکې د بیوزلو ښځو او ماشومانو په وجنه ډیره دردېدلې یم. زه د دې حملو په کلکو ټکو کې مذمت کوم. ملاله مخکې لیکلي دی چې زه د متحده قومونو د هغې بیان چې د کرونا وبا دوران دی ډزبندي وکړې شي مکمل ملاتړ کوم. نور خبرونه به هم د بولیټن برخه جوړو خو دلته وخت شوی دی د یو وړې شانتې دمې. نمنګ سره اوسئ. پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې اضافه جاری ده. 43 غنټو دوران 2255 تازه کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره د متاثره کسانو شمیره 43,314 ته رسېدلې ده. کورونا له وجې تر دې دمه 919 کسان په حق رسېدلي دي ولې 800 نه زیات مریضان صحتیاب شوي هم دي. نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر په ملک کې د کورونا صورتحال حوالې سره تازه رپورټ جاری کړی دی. رپورټ تر مخه صوبه پنجاب کې کورونا کیسونه د ټولو نه زیات دي د کوم شمیره چې 14,215 سندھ کې د کورونا کیسونو تعداد 2,610 دی. خیبر پختونخوا کې کورونا له وجې 15,021 او بلوچستان کې 2,158 کسان متاثر دي. همدغه رنګ اسلام آباد کې 915 ګلګت بلتستان کې 415 او آزاد کشمیر کې 88 مصدقه کیسونه دي. خیبر پختونخوا کې 43 غنټو دوران د کرونا له وجې مزید 10 کسان مړه شوي چې ورسره د صوبې په کچ مړه شوو مریضانو شمیره 218 ته رسېدلې. برخوال 43 غنټو راهیسې 140 کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره مجموعي مریضانو شمیره 15,021 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا محکمه صحت د کرونا وایرس حوالې سره 43 غنټو رپورټ جاری کړی دی. رپورټ مطابق صوبې په کچ 43 غنټو کې کرونا نه مزید 140 کسان متاثر شوي دي او 10 کسان مړه شوي هم دي. رپورټ زیاتوي چې د کرونا نه متاثره مریضانو صحتیابۍ سلسله هم مخ په وړاندې روانه ده. 43 غنټو کې د کرونا نه یو کم 50 مریضان صحتیاب شوي دي چې ورسره تر دې دمه د صحتیاب مریضانو شمیره 1415 ته رسېدلې ده. ریسکیو 1122 چارواکو وینا ده چې د کرونا مخنیوي لپاره صرف پېښور کې 13 لکه لیټره اوبه 2.5 لیټره کلورین او بلیچ سپری کې استعمال کړي شوي دي. بلخوا لاکډاون کې د نرمۍ وروستو په بازارونو کې رش هم سیوا شوی دی چې ورسره د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې هم سیوا شوي دي. ریسکیو واکمن وایي چې په بازارونو کې د جراثیم کش سپری لپاره خصوصي انتظامات کړي دي. نور تفصیل به رشید آفاق په رپورټ کې ګورو.
پیښور کې د نور سرکاري ادارو په شان ریسکیو 1122 هم د کرونا د مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي چې څنګه هم وي خو عامولس د دې بین الاقوامي وبا نه وساتي. په دې لړ کې نه صرف پیښور کې 13 لکه لیټره اوبه او 2.5 زره لیټره کلورین او بلیچ د سپری د لارې استعمال کړی شوي دي. دغه شان په لاک ډاون کې د نرمي راوستو نه پس دوی نور هم خپله کارکردګي ښه او چمتو کړې ده. په دې هکله ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر داسې وایي لاست منډه نه چې کوم لاک ډاون کې دغه راغلی دی نو په هغې لپاره بیا چې کوم داسې دغه ځایونه دي کوم چې هجوم والا ځایونه دي کراوډډ ځایونه دغه دي نو هغې لپاره بیا موږ یو دغه لانچ کړی دی یو مهم لانچ کړی دی چې هغې کې موږ مطلب هغه دی چې ډیلی بیس باندې که نه نو موږ سپری کوو دغه کوو هلته کې چې هغه څومره خلک راځي دغه راځي چې هغې هغه انفیکشن که فرض کوي نو چې هغه ډس انفیکټ شي هغه ختم شي دغه شي. دوی نه صرف په درجنو فایر ګاډي بلکې په خصوصي توګه داسې واړه ګاډي هم د کرونا د اپریشنو دپاره وقف کړي دي کوم چې په تنګو او وړو کوڅو کې سپری کوي. د ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر وینا ده چې دوی د ښار په ټولو جوماتونو کرنټینا سنټرو ګرجاګرو او مندرونو کې د روزانه په بنیاد سپری کوي. پیښور کې په لاک ډاون کې د نرمي راوستو نه وروستو ریسکیو 1122 هم خصوصي اپریشن شروع کړي دي. د کیمرامین وقار احمد سره رشید آفاق خبر نیوز پیښور. پیښور های کورټ د ملازمینو کورونا ټیسټ نه پس د وایرس نه متاثر شوي کسانو اعداد و شمار جاری کړي دي چې تر مخه یې 38 ملازمینو کې کورونا ټیسټ مثبت راغلی دی. د پیښور های کورټ ترجمان لخوا جاری شوی بیان تر مخه د عدالت عالیه بشمول ماتحت عدالتونو د 109 ملازمینو کرونا ټیسټونه شوي دي چې پکې د 38 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. د ترجمان وینا ده چې د کرونا مخنیوي لپاره د ملازمینو د کرونا ټیسټونه د رجسټرار په احکاماتو شوي دي. د ټیسټونو مطابق د 50 کسانو ټیسټونه صفا راغلي دي او د 38 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. دغه رنګ د 8 ملازمینو کرونا ټیسټونو باندې تاحال څه قسمه فیصله نه ده شوې او دا چې څلور کسان به کورونو کې کرنټین کړي شوي دي. سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کرونا وایرس ته شکست ورکړی دی او صحتیاب شوی دی. اسد کیسر خپل ټویټ کې ویلي دی چې زما د کرونا ټیسټ منفي راغلی دی ولې د بچو د ټیسټونو نتیجه به مې هم ډیر زر راشي. بل طرف ته گورنر سند عمران اسماعیل هم د کرونا نه صحتیاب شوی دی او د کرونا مریضانو علاج لپاره خپل پلازما اتیا کولو اعلان کړی دی. سپیکر اسد قیصر او داغه دوه بچو کې په 13 اپریل د کرونا وایرس تصدیق شوی وو ولې اوس یې په سوشل میډیا د خپل صحتیابۍ پخلی کړی دی. سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې الحمدلله زما د کرونا ټیسټ منفي راغلی دی او د بچو رپورټ به مې هم زر راشي. زما د صحتیابۍ لپاره خصوصي دعا کولو باندې زه د ټولو شکریا ادا کوم. بل طرف ته گورنر سند عمران اسماعیل د کرونا نه شفایاب شوی دی. گورنر سند خپل ټویټ کې د صحتیابۍ زیری ورکړی او د کرونا مریضانو ته د پلازما اتیا کولو اعلان هم کړی دی. گورنر سند ویلي دي چې کرونا ټیسټ مې منفي راغلی دی. زما د صحت لپاره دعا کوونکي ټولو مینوالو مشکور یم او ډېر زر با کرونا مریضانو لپاره د خپلې وینې پلازما اتیا کوم. عمران اسماعیل په 28 اپریل باندې د کرونا وایرس تصدیق شوی و. سند صوبه کې په تیر 40 غنټو کې د کرونا مرض نه 14 کسان مړه شوي دي چې ورسره په صوبه کې د مړو شمیره 240 ته رسېدلې ده. وزیر اعلی سند ویلي دی چې په صوبه کې د کرونا مرض له وجې کیسونه او په مړو کې ورځ تر بله اضافه روانه ده. په تیر 40 غنټو کې په سند صوبه کې د کرونا مرض نه 14 کسان مړه شوي دي کوم چې په یقیني توګه د تشویش خبره ده. ننني مړو سره د کرونا مرض نه په مجموعي توګه په صوبه کې د مړو شمیره 240 ته رسېدلې ده. وزیر اعلی سند مراد علي شاه ویلي دی چې په تیر 40 غنټو کې 4210 ټیسټونه شوي دي چې پکې 911 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې په مجموعي توګه په سند صوبه کې د کیسونو شمیره 14341 ته رسېدلې ده. هغې ویلي دی چې په صوبه کې 606 نور مریضان صحتمند شوي دي چې ورسره په صوبه کې د صحتمند کسانو شمیره 2815 ته رسېدلې ده. وزیر اعلی ویلي دی چې په نوي کیسونو کې 1515 کیسونو تعلق صرف د کراچۍ سره دی. وزیر اعلی دا هم ویلي دی چې 4000 نوي ټیسټونه هم کړی شوي دي. کراچۍ مارکیټونو کې د خلکو رش او دکاندارانو لخوا د سوشل ډسټنس خلاف ورزي په ضد کراچۍ کې یو مرکزی مارکیټ سره دکانونه هم سیل کړی شوي دي. کراچۍ بشمول سند صوبه کې د کاروبار پرانستلو اجازه خو ورکړې شوې، بازارونه هم کولو شوي، کاروبار ابتدا هم شوي،
ولې د خلکو رش او په ښار کې د ګاډو قطارونه د حکومت لخوا جوړ کړي شوي SOPs په هوا کې الوزول شوي. په یو بازار کې هم د سوشل ډسټنس خیال نه دی ساتلی شوی. هم دغه وجه ده چې ضلعي انتظامیه لخوا د کراچۍ په مختلفو بازارونو باندې د چاپو لګولو سلسله هم شروع کړې شوې ده. اسسټنټ کمشنر صدر کراچۍ مرکزی بازارونو کې زینب مارکیټ په مکمله توګه سیل کړی دی چې له وجې په موقع تاجرانو لخوا سخت مزاحمت هم مخې ته راغلی و. همدغه رنګ صدر وکټوریا مارکیټ، جنا مارکیټ بشمول په مختلفو بازارونو